د جاهلیت په زمانہ کې به مشرکینو دغه میاشت د نحوست والا ګڼله. د اسلامي کال دغه دومه میاشت شروع ده، سفر المظفر، او دغه میاشت مبارکه د جاهلیت په زمانہ کې ډېرې غلطې خبرې مشهورې وي. نو په هغو کې څو خبرې نن هم په عوامو کې مشهورې دي چې هغه د حقیقت سره د شریعت سره هیڅ تعلق او هیڅ واسطه هم نشته. نو زه نن څو خبرې د متعلق درته بیانوم. اوله خبره خدا ده چې د سفر معنی ده خالی. د عربو به دا دستور چې کله به هم دی باندې رجب، ذوالقعده، ذوالحجه او محرم دا میاشت راتلې، بیا دغه میاشت به دی ډیر احترام کاوه. د احترام په نگاه سره به ورته کتل او ډیر محترم به ګڼل. دی هغه میاشتو به ادب کاوه او داسې په دغه میاشت کې به دی غلط کار کلام نه کاوه. جنگ او جدال دی چې کومې جګړې وي دا به کله هم نه کولې او د داسې غټ کار ابتدا به هم نه کوله. نو چې کله دغه څلور میاشتې تیرې شي په هغه نه بعد د سفر میاشت شروع کېدله، نو بیا به فوراً د کور نه وتل او چې کوم خپل داسې جګړې وي یا بل شی کارو هغه به یې شروع کوو. نو دی چې کله د کور نه وتل د دې کورونه به ټوټل خالی شو. بیا د دغه خالی کور په مناسبت سره دی به دغه میاشتې ته د نحوست والا میاشت ویله چې ګورئ دا داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې نحوست ته د مونږ کورونه خالی شول، د مونږ دا ځای خالی شو، د مونږ سره دا کار وشو. نو دی به دغه میاشت د وجې نه د دغه مناسبت په وجه سره دا به یې منحوسه ګڼله او د نحوست نه به ورته ویل. او د جاهلیت په زمانه کې هم خلکو به دیتا مشرکینو به دیتا د نحوست والا ویله او دا میاشت به منحوسه ګڼله او په دې کې مختلف قسمه غلطې خبرې وي. نو چې کله اسلام راغی، اسلام د دې میاشتې چې کوم نحوست ته د دغه میاشتې چې کوم توهمات دي هغه ټول ختم کړل او د دې میاشتې نوم د سفر په ځای سفر المظفر او داسې سفر الخیر دا یې کېښود، د کامیابۍ والا میاشت او د خیر والا میاشت. نو دغه د وجې نه شریعت دا خبره بیانوي، وایي لکه څرنګه چې نورې میاشتې دا د نحوست والې نه دي، د احترام لایق دي، د ادب والې دي، قابل محترم دي، وایي داسې د سفر میاشت هم دا د ادب والا ده، د احترام والا ده، محترمه ده. خلکو ته پکار ده چې د دې میاشتې احترام وکړي، وایي په دې کې د نحوست هیڅ حقیقت نشته. نو که کوم خلک داسې وي چې هغې ته په دا میاشت کې څه تکلیف ورورسېږي، څه مشکل ورورسېږي، بیا دی وایي چې دا میاشت هم منحوسه ده، دا وخت هم منحوسه ده، حالانکه د داسې خبرې د شریعت سره د حقیقت سره بالکل قطعا هیڅ تعلق نشته.